جبله او بادشاہ د عیسائی بادشاہ او د روم نو اسلام قبول کو مدینه منوره تراغه عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل ولګیدو چې د اکرام وشي د اعزاز وشي او نه مسلمان شوی د چونکه بادشاہ دی نو چې د بادشاہ د واپس لاړ شي نور خلک په اسلام کې داخل شي نو د مدینه منوره نه پیدل په اوخ باندې یا په اس باندې وسره امیر المؤمنین په خپل مکی تراغه او وسره سکی عمره کوي او طواف کوي نو هغه لنګ اچولې و لنګ وګدو نو په طواف په دوران کې یو باندې چې ولګیدو د هغه بادشاہ په لنګ باندې خبره ده چې خپل رااله نه هغه لنګ وایدو چې لنګ ته وایدو فوري تور هغه ولګیدو او هغه باندې چې له سپېړه ورکړه چې باندې چې له سپېړه ورکړه نو هغه ورته وایي چې ما خو قصدن نه دی کړی خو تا دومره وګدا چولو چې در پسې راخکلې شو زما خپل رااله په هیره باندې دې کو زما غلطی نشته کنه نو فوري طور یې په یار درج شو د امیر المؤمنین ته وای ما ته انصاف ملو شي زئی بادشاہ دې سړی ما سره زیاتې کړې زما غلطی نو دماره سپېړه را کړې و امیر المؤمنین ورته ګور پلان کیا دا سړی نه سړی اسلام کې داخل شوی دی ما رسول عزت کو چې د مدینې نو سره علما په خپل میراوستو دلته په عمره کومه زما چې د اسلام کې مضبوط شي او کلک شي چې نور راولي نو خیر دې ما فکر مکاوه باندې چې وای نه نه امیر المؤمنین کچاره ته ماته انصاف پدې ده کې نه راکې پرز د قیامت بد رسول الله په مخ کې د الله په دربار کې आवाज کوم چې امیر المؤمنین مال بدل نه راغست مالا امیر المؤمنین بدل نه راغسته او چې دا خبره کول عمر رضی الله تعالی عنہ باندې اورو راغی پرز د قیامت بد ما بارک ته الله ته درخواست کړي جواب ورسور کوم مال بچای کې نو وته خبره دا سیده قال ہمارے رضاۃ کو ډیر میں د خدمتوں کو دا سره عالمه خو غلطی تا کړی دا ته دا څه کارو کا ازي سړی ته مونږ یو خو دې معاف کینا ته صرف په خپل اولګه او د توایره غلطی شوی د سوري وته وایا چې دې معاف کینو بس تعالی سپېړم نه درکې په خپل غلطی ومنه غلطی دې کړی دا زیاتې د نشه دې نو په خپل دا سړی رضا کا وته وای راغوي ښا زه د یمن د روم بادشاہ یم او زما مخې ته خلک کینی او پاسی او زه به لګم او یو باندې چې ته به چې دنه سوري وامه چې به زمانه غلطي وشوه نه نشم کولی امیر المؤمنین وی چې دا نشي کولی نو بیا خو به انصاف میلاویږي بدله به دې اخلي ای به ستانه بدله اخلي د شپې ولګېدو سړی واپس لاړ او تختې د روم ته او واپس عیسایت اختیار کوي نشم کولی څه وخت پس امیر المؤمنین دی لاشته او صحابه کې صحابه د تلو روم ته نو هغه بادشاہ سره ملاو شو هغه بادشاہ خلکو ته وی د مکی او د مدینه خلک راغلي د تجارت په بنیاد باندې دا صحابي وته وی بادشاہ ولې د ایمان پرې خو وګوره عیسائی شوی ولې د ایمان پرې خو واپس راو تختې دی خو یو سپېړه درکړې دی وا یا صرف ما غلطه د هغه تابه معافي غوښتي هغه معاف کړې ول ته ولې راو تختې دی د دیو یار بس سو کوم هغه ټیم سره ځان لا ډېر اوچت کارې دو ادي وجه را علما تاسو ته کې وی هغه درې سلور راځي د څنګه وی و چې کوم سکون ما ته په اسلام کې ملو شو په دې د بادشاہ په کرسۍ کې هغه عزت نشته وی بیا نه غواړي چې ایمان کې داخل شي او واپس راشي وی بیا درځه او په یو شرط باندې خو اوس درځه نو زما د پاره له شرم خبره ده چې خلک وی کله عیسائی کېږي او کله مسلمان کېږي په یو ایمان دی پوه نه شو نو خپل امیر المؤمنین ته وایي چې د امیر المؤمنین د مالا لور په نکاح راکړي انو زه به خلکو ته وایم چې ما ته د امیر المؤمنین دا غيو نومو په هغه وخت کې چې په 22 لاکھ مربع میل باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حکومت کړی دی او بیا د عدل او د انصاف حکومت کړی دی نو امیر المؤمنین د حکم پاس کی چې دا روم بادشاہ جبل له خپل لور په نکاح ورکوم زما خلکو ته وایم چې دا خو زما لپاره اعزاز خبره ده انو زه درځم اسلام کې داخليږم د صحابي چراغ امیر المؤمنین ته واقعا ذکر کړه امیر المؤمنین ما وتوی ک زما لور نو زما په اختیار کې ده تاسو خپل لور ورکوم قرآن اسلام ته خدای امیر المؤمنین لور دغه په اختیار کې ده نو ما استاد لور پته نه و نظر عالمه امیر المؤمنین وته فرمای فوري طور تیار شه چې هغه بادشاہ په اسلام کې داخلي کې زول اوس خپل لور ورکوم دی اجازه ته وګوره زول څه کومه اوس خپل لور ورکوم